ډیر محترم او عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، نن درته یو ډیر خاص او ډیر فضیلت والا د جمعې مبارکې د ورځې وظیفه چې محترم تاسو څه قسمه پریشانی وي، تاسو څه قسمه حاجات وي، ناممکن حاجات وي، محترم تاسو ته څه قسمه تکالیف وي، پریشانوں کې مبتلا مصیبتونو کې راګیرې د هغې دپاره ډیره عظیم الشان او عظمت والا وظیفه ده. محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو، دا نننۍ وظیفه د عظیم الشان عمل د قرآن پاک د یو عظیم صورت، یو عظیم آیات مبارکه چې الله جل شانه دا آیات مبارکه جنتیانو تبا د دې وټ کیږي. محترمو، دا د جنتیانو بارک دی. سلام قولا من رب الرحیم. محترمو، ډیر عظیم صورت دی، ډیر عظیم کلام دی او ډیر عظیم آیات مبارکه دی. محترمو، تاسو څه قسمه حاجات وي، داسې حاجات وي چې ناممکن وي، د هغې پوره کېدل ممکن نه وي بلکې مشکل وي. محترمو، د هغې دپاره ډیر عظیم او ډیر عظیم برکت والا ورځ باندې د جمعې مبارکې په ورځ باندې هم دی. یا محترمو، تاسو په څه قسمه پریشانی کې ټینشن کې راګیر یئ، نو هغې ختمولو دپاره محترمو دا ډیر برکت والا عمل دی، وظیفه ده. محترمو، د قرآن پاک د عظیم آیات د عظیم صورت کې د عظیم آیات مبارکه دا وظیفه ده. محترمو، څه قسمه تاسو جایز محبت د چا سره په زړه کې ساتئ او جایز رشته نکاح کول د هغوی سره غواړئ، محترمو، نو د هغې دپاره هم دا عمل کولی شئ. محترمو، تاسو ته د چا نه تکلیف دی او تاسو وایئ چې یاره دغه تکلیف زمونږه کم شي یا ختم شي، دا مونږ ته نور تکلیف نه راکوي، نو محترمو د هغې دپاره هم دا عمل او دا وظیفه ډیره برکتي ده. تاسو ته د مال و دولت یا د رزق باره کې څه قسمه پریشانی ده، محترمو د هغې ختمولو دپاره، هغه پریشانی رفع دفع کولو دپاره دا عمل محترمو ډیر عظیم عمل دی، ډیر برکتي عمل دی. محترمو، د جمعې په ورځ دی. محترمو، د جمعې په ورځ تاسو ته څه ټیم خو میلاو شي، هر ټیم چې وي جمعې په ورځ باندې محترمو دا کولی شي. راځو محترمو، وظیفې طرف ته ترتیب او طریقې کار یې څه دی، په څه ترتیب به دا وظیفه کول وي. محترمو، اول خو چې زمونږه یقین دا برابر وي، او محترمو که یقین هم نه وي نو بیا وظایفو کول ته حاجت نشته دی. بل په توجه سره محترمو وظیفه کول پکار دي. زمونږه ټوله توجه دا د وظیفې طرف ته وي، نو الله جل شانه به زمونږه لوی نه لوی کار او مقصد کې به مونږ ته کامیابي راکوي. نو اول به 3 پیرې درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ، بیا به د هغې نه پس بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن پاک د سورت یاسین دا آیات مبارکه سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. محترمو، دا به 313 مرتبه 343 کرتې به دا ووایئ، یا به د هغې نه پس 3 پیرې درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بیا محترمو، د خپلو حاجاتو، مشکلاتو، مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو دپاره به د نجات دعا، د هغې د کامیابېدو په هغه مقصدونو کې د کامیابېدو
او د حاجاتو پوره کېدو دپاره به دعا وغواړئ. محترمو دا وظیفه په خپله هم وکړئ، ثواب په نیت باندې د ورونو او نور ورونو خویندو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.